السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغو کتونکو استاسو کوربا ګلرحمان یم د نهض سټوډیو په رڼا پروګرام کې استاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مریم. او نبی صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو ما د خپل مرتبې نه داسې مو اوچتوئ څنګه چې عیسایانو عیسی علیه السلام د خپل مرتبې نه اوچت کړی و. زه د الله بنده یم نو ماته د هغه بنده او رسول وایي. نن سبا هم په دې امت کې داسې خلک شته چې نبی صلی الله علیه وسلم مې د خپل مرتبې نه ډیر زیات اوچت کړی دی، حالانکه نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې ما هم په دغه مرتبه پرېږدی په کومه چې الله تعالی زه رالیږلی یم، د الله بنده یم او رسول یم. نو ما سره په سټوډیو کې شیخ صاحب ناست دی، په دغه باره کې به خبرې کوو. نو راځئ چې د شیخ سره ملاقات وکړو او په دې حواله ترې پوښتنې وکړو. شیخ صاحب په خیر راغلی سټوډیو خیر اوسې، الله دې عزت بارک الله فیک. تاسو خپل قیمتي ټایم موږ ته راکړو او راغلی دعوت باندې سټوډیو ته. احسن الله الیک. شیخ صاحب هماغسې څنګه چې یهود یا نصارا چې کوم دي نو د خپل پیغمبر په باره کې کړي وو، په دې وخت کې هم څه مفتیان داسې دي چې په منبر باندې ناسي او دا خبرې کوي چې نبی علیه السلام شان داسې او داسې د هغه په محبت کې یو کس پکې دا خبره هم کړې ده. زما خیال چې دا کلیپ واورو، د دې نه وروسته به خبره وکړو. دا یو ځای کې بیا راځي د شپې په آخر عمر کې چې لوی شو، یو جام غوندې شی چې کټ لاندې به ایښه و چې بولو ضرورت به شو، بول یې بیا پکې وکړې، هغه هلته ایښې. سهار خادم ته وی چې هغه یې باندې توی کړه، هغه چې ورغی هغه یې وچکړه. بیا نبي علیه السلام ته وی چې نه وی بولې، هغه ورته وی ما په یاد دی وی نه. اخر ورته چې ودې چکلي وای و منع نه کوي چې څنګه دی وچکلې، د فضلات مبارکه خوشبوې جی دی وایي چې مطلب نبی صلی الله علیه وسلم امتیاز هغه صحابي چې کوم دی نو وسکلې. نو دا خبره څونه حده پورې حدیثو کې شته نشته که دی پکې ډېره زیاته غلو کوي؟ الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. یعنی سړی ته افسوس ورشي چې دا ځینې خلک ځان علم ته منسوبوي او شکل او شباهت ته چې ګوري نو د علم هغه اوصاف پې ښکاري، خو لیکن د علم چې کوم هغه تقاضا ده په هغې باندې چې دی نه روان. ګوره دا حدیث چې دی بعضې موضوعي احادیث، باطل احادیث، بې سند احادیث، ضعیف احادیث، دا چې دی خلکو روړي دي په کتابونو کې، خو لیکن هغه واضح شوي هم دي چې یاره دا ضعیف احادیث دي. خو لیکن دا ځینې خلک چې دی د الله نه نه یریږي او دغه احادیث چې دی پیش کوي. یعنی دا خلک چې دی اصل کې اسلام ته چې دی ډېر زیات نقصان رسوي. ګوره دا اسلام زمونږ دومره بې خونده داسې بدرنګه نه و دی چې دی دومره بدرنګه کړی دی. آیا اسلام مونږ ته دا وایي، آیا صحابه و ته نبی صلی الله علیه وسلم دغه تعلیم ورکو چې یاره د نبی صلی الله علیه وسلم بول دی هغس کی؟ یعنی دا کم دین دی، دا کم اسلام دی؟ یا د هغې نه به خوشبو خطا؟ نو دا هغه حدیث شته دی د ام ایمن رضی الله عنها په باره کې راځي، خو لیکن حدیث چې دی باطل حدیث دی، هغه چې دی ضعیف حدیث دی او د هغې هغه سند کوم چې دی ضعف دی، د هغې په متن کوم چې دی اضطراب دی. نو داسې قسم ته حدیث وړاندې کول هغه هم چې دی عوامو ته، یعنی دا چې دی د اسلام سره ډېر زیاتې دی او خلک چې دی په پریشانۍ کې اچول دي. د اسلام هغه صورت چې دی خلکو ته بدول دي، د هغې رنګ چې دی بدول دي. ګوره یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ته خپله سوچ وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم به چې دی د خپلو څاڅکو نه، د بولو د څاڅکو نه نبی صلی الله علیه وسلم به ځان ساته انزل به. یعنی دا کیدای شي چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم په بدن دی د نبی صلی الله علیه وسلم د څاڅکي د بول څاڅکي لګېدلي او هغه دې په مازه ودرېږي. انا لله و انا الیه. امکان لري دا؟ نه. یعنی دا تصور کیدای شي چې یاره نبی صلی الله علیه وسلم دا کار کړی؟ نه نشي کېدای. یعنی چې د نبی صلی الله علیه وسلم بول که د نبی صلی الله علیه وسلم په بدن لګېدلی وي، هسې څاڅکي لګېدلی وي، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته جایز نه دي چې هغه مونځ وکړي. نو مونږ رالږو دا وایو چې یاره صحابو به چې دی داسې تصور ورکو چې یاره صحابو به د دې نبی صلی الله علیه وسلم هغه امتیاز اسکل. یعنی زه نه پوهېږم چې اصل کې دی چې دی دا غواړي چې یاره د نبی صلی الله علیه وسلم تعظیم بیان کړي، خو لیکن دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم بې حرمتي ده. بې حرمتي ده بالکل. آیا نبی صلی الله علیه وسلم دې عمل دپاره راغلی، زمونږ دین اسلام دې عمل دپاره راغلی؟ دا چې څومره یعنی مونږ د دین اسلام د ګوره څومره نقصان رسوو. ګوره عبدالله ابن مبارک رحمه الله به دا خبره کوله چې وهل افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورهبانها. دا دین چې دی درې طبقې خلکو چې دی وران کړی دی او هغې ته چې دی ډېر زیات نقصان رسولی دی.
الا یو دا چې بادشاهان هغوی به د خپل مرضۍ مطابق دین به چې دی نافظه بالکل. او دویم دا چې و احبار سوء بد علما، هغه علما چې هغوی سره به علم و خو لیکن علم هغوی د خپل دنیا د حصول دپاره یې کو، د خپل د خېټې دپاره یې کو. و احبار سوء و رهبانها درېیمه طبقه هغه خلک چې هغوی په زړه کې به اخلاص و خو لیکن علم به ورسره نه. دغه درې قسمه خلکو، باچایانو، بل هغه عالمانو چې هغوی سره به اخلاص نه، بل هغه خلک چې هغوی سره به اخلاص و خو لیکن علم به ورسره نه. دې درې قسمه خلکو چې دی دین ته ډېر شیخ صاحب تاسو که سوچو کې په دې درې څیزونو کې نن سبا زمونږ امت محمدیه هم واقع ده. یقینا ګوره اوس دغه قسم ته علما چې داسې واقعات بیانوي، آیا دې ته د دې دومره علم نشته دی چې د دې سند کم یعنی څه حیثیت لري؟ داسې باطل حدیث خلکو ته وړاندې کې یعنی دا نه دی جایز. ګوره نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې هغه به کله واشروم ته لاړو یا نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله قضای حاجت وکړو نو نبی صلی الله علیه وسلم مبارک راځي چې فدلک یده دلکا شدیدا، نبی صلی الله علیه وسلم به چې د خپل لاس وی په ځمکې پورې داسې ښه راښکلو د تقاضې نه پس د انزلو په وخت کې، یعنی ښه به نبی صلی الله علیه وسلم د لاس په صفا کو، صفایي به کوله. یعنی دا کوم دین دی چې ته وایې چې یاره والله د نبی صلی الله علیه وسلم صحابو به چې دی نبی صلی الله علیه وسلم چې دی بول بسکل، یعنی دا یو قسم ته یعنی په ځای د دې چې مونږ د اسلام خدمت وکړو، اسلام ته چې دی په دې خبرو باندې نقصان رسیږي. یعنی دې ځای کې شیخ صاحب تاسو وایئ چې محبت خو د خلکو سره شته خو علم ورسره نشته، نو دیو چې څنګه داسې یو حدیث مطلب دی چې یو عربي عبارت هم ویني نو وایي چې دا حدیث دی چې بس خلکو ته بیان کړي. یقینا ګوره علماو چې دی په دې کې محدثینو فقهاو د استنجا ځان ته بابونه تړلي دي، محدثینو چې دی په دې کې حدیث راوړي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم به استنجا کوله. استنجا معنا څه ده؟ ځان پاکول دي د بولو نه. بالکل. نو نبی صلی الله علیه وسلم به د دې شیزونو نه ځان ساتلو، او بلکې یو هغه حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم ګوره صحابونه غټ ولی څوک کیدی شي خو لیکن که صحابین د دې څیز نه ځان ونه ساتي، ګوره د هغې بولم چې دی پلید دی او که چېرته ځان ونه ساتي هغې چې دی د عذاب مستحق ګرځي. نبی صلی الله علیه وسلم په یو قبر باندې تېرېدو او نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې وما یعذبان فی کبیر، دې ته چې دی عذاب ورکول کېږي خو لیکن داسې یو شی نه و چې هغې نه ځان ساتل چې دی هغه ګران کار و. یو به چې دی د بوله نه ځان نه ساتلو. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې قبر ته اوس عذاب دی، قبر والا ته عذاب میلاویږي، ولې؟ په دې وجه دی به د خپلو بوله نه ځان نه ساتلو. نو بوله نه ځان ساتل دا چې دی لازمي دي د مسلمان دپاره. او څنګه چې نبی صلی الله مونږ انسانان چې دی ټول د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد یو، هغه که محمد صلی الله علیه وسلم دی که نور انبیا دي دا ټول د نبی صلی الله علیه د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد دي، او دا چې دی بشر دی، یعنی د بشر چې کومې تقاضا وي همدغه شانتې د انبیاو تقاضې هم وي. نو دا خبره کول نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرې انتصاب کول چې یاره صحابو به چې دی د هغې امتیاز اسکل، دا چې د ډېره زیاته د نبی صلی الله علیه وسلم بې حرمتي ده. او دا کوم علما چې دا قسم ته روایات بیانوي او دا ضعیف روایات دا باطل روایات بیانوي نو هغوی ته دا درخواست دی چې تاسو یعنی الله نه ویریږئ، داسې مه کوئ خلک چې دی د عوام په پریشانۍ کې مه اچوئ. داسې باطل قسم احادیث خلک کتابونو کې صرف دې دپاره راوړی شوي دي چې هغه علمي تحقیق په هغې وشي او هغې چې دی بیان کړي خلک یعنی علما او هغه طالب علم چې دی په خپل منځ کې د دې هغه یعنی هغوی ته د دې علم راشي چې دا احادیث چې دی ضعیف دي او د دې بیانول چې دی هغه نه دي پکار. نو په ځای د دې چې مونږ خلک یعنی خلکو ته تنبیه ورکو، هغه چې دی مونږ په داسې شکل کې بیانو یعنی د احتجاج په شکل کې بیانو، دا چې دی مونږ دین ته ډېر زیات ډېره مننه شیخ صاحب، مننه. الله دې ستاسو ژوند کې برکت واچوي، تاسو خپل ټایم موږ راکړم. خوږو کتونکو دا شیخ احمد ابو حماد صاحب چې موږ ته یعنې وضاحت وکړو دا علماو چې محبت خو لري خو هغو سره علم نه علم ډېر ضروري دی دې دپاره، خاص کر څوک چې په منبر کینی او هغه یو مسله بیانوي نو د هغې نه مخکې تحقیق ډېر ضروري دی. دا کتل پکار چې دا حدیث دی که نه دی، بیا حدیث دی دا ضعیف دی او که صحیح دی نو دا ډېر زیات ضروري دی. دا ډېره غټه ذمهواري ده چې یو کس دا حدیث بیانوي نو دې ته بار بار سوچ وکړي، د علماو نه دې ځان پوهه کړي. تر بل پروګرام پورې خپل کوربه ګل الرحمن ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.